أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله او هاغ کسان چې کفر کړي دي په آیاتونو د الله ولقائه او په ملاقات د الله یعنی انکار کړي دي د باس بعد الموت نا اولئک یئسوا من رحمتی دا کسان نا امید شوی دی دوی د رحمت زمانہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او دا کسان چی دی وی بد دوی د پارا عذاب دردناک. فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د سرا یعنی نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام سرا الا ان قالوا قتلوه مگر دا جوابو چې دوی ویل قتل کیدی ابراهیم علیه السلام لرا او حرقوه یا وسوزوی تاسو دلرا فانجاه الله من النار پس بچ کو دلر اللہ تعالی دورنا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بیشکا پدی واقعہ کی یا پدی نجات د ابراہیم علیہ السلام کی دیر شے نخی دی د پار د قوم یؤمنون دا سے قوم چی حقی ایمان راوڑی. وقال او اویل حضرت ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بیشکا نیولی دی تاسو بغیر دا اللہ تعالی نا اوثانا بوتانو لرا مودت بینکم ذریعہ دا محبت ذریعہ دا مودت پا مینس تاسو کی فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی ثم یوم القیامت بیا با پورز د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بکوی بعض استاسو د نور بعضنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بوائی لعنت بکوی بعض استاسو پنور بعضو ومأواکم النار او ٹکانستا سبوی وور وما لکم من ناصرین او نبویستا سدپارا حصوک مدد کون کے د مدد کون کنا. فآمن له لوط پس ایمان خکارکو دی ابراہیم علیہ السلام تا حضرت لوط علیہ السلام یا مانا دا فآمن له لوط تیار شو د مدد د ابراہیم علیہ السلام د پارا د ملگرتیا د ابراہیم علیہ السلام د پارا لوط حضرت لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الی ربی او اویل حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اویل حضرت لوط علیہ السلام بے شک زو ہجرت کو ان کے ماں تلن کے ماں الى ربی پترب در رب خپل یعنی ہاغ زیتا چو حکم کوي ما ترب زما انہو هو العزیز الحکیم بے شک دغ اللہ دے غالب او حکمت والا.
ووهبنا له اسحاق ويعقوب او ورکړو موږ دی ابراهیم علیه السلام تا حضرت اسحاق علیه السلام ويعقوب او نوسه حضرت یعقوب علیه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب او موږ وګرځولو په اولاد دد کې نبوت لرا پیغمبري لرا او کتاب لرا وآتيناه اجره في الدنيا او موږ ورکړلو دتا هغه اجر د بدله د په دنیا کې وانه في الاخره لمن الصالحين او بشکا وی بده په اخرت کې د نیکانو نا د صالحانو نا ولوطا او یاد کا واقعہ د لوط علیہ السلام لرا یا لگلے و من حضرت لوط علیہ السلام لرا اذ قال لقومه هاغ وخت وی القوم خپلتا انکم لتأتون الفاحشتا بشکا تاسو راتلل کوي بے حیایتا قبیح عملتا ما سبقکم بها چن دی وړاندې شوي ستاسو نه بها په دې عمل باندې من احد من العالمین هیڅوک د مخلوقاتنا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ آیات سورات للکوی سڑوتا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلِ او کٹکوی تاسو لارو لرا یعنی شکی کوی تاسو پلارو کی لٹ مار کوی ڈاکی کوی پلارو کی وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ او راتلل کوي تاسو په مجلسونو خپلو کې ګناه تا بے حیايي تا فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د لوط علیه السلام سرا الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله مگر دا جوابو چه اویل دوی چه راوڑ منگتا بعذاب الله عذاب دا اللہ لرا ان کنت من الصادقین کچرت تید رشتننا قال اویل حضرت لوط علیہ السلام رب انصرنی علی القوم المفسدین اے زما ربا امداد وکی زما علی القوم المفسدین پا مقابلہ دا قوم فساد کونکو کی پا مقابلہ دا قوم فسادیانو کی